چې کومو دمونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده هغه داسې دمونه دي چې مثلا د جادوګرۍ په طریقه باندې وي، خلکو باندې کوډې کول دي، غلط نومونه دي، غلط الفاظ دي، یا په وینه باندې مثلا د خدای پاک آیاتونه لیکل دي. دا بې ناروا طریقې دي، دا طریقې به نه استعمالوي. کوم چې په شریعت کې کومې طریقې راغلي دي په آیاتو د قرآن عظیم شان باندې، په مقدسو الفاظو باندې، په مقدسو نومونو باندې، په هغه طریقه باندې وي هغه قسم دمونه کول او ورسره تعویضونه کول دې کې هیڅ قسم مانعات نشته، هغه جایز دي بلا کراهیته، بلکې رسول الله مبارک امر پې کړی څوک پیدا رسي او مسلمان ورته د دې پیدا ورسي. تعویض او دم دواړه یو جنس ده. د روایت دی ابو داود او د ترمذی نه خپل ځای کې بیا درته راځي ان شاء الله. روایت د ابو داود او د ترمذی د دواړو ده. یو صحابي مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دم وښوده، څه کلمات یې ورته وښوده. خپله د صحابي مبارک دا کلمات دا دعاګانې ویلې، خو کوم کثیران واړه هلکان به چې په کور کې مریضان سو هغه ته به یې په یو کاغذ کې ولیکه په غاړه کې به یې ور اچوه. صحابي د صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. د ما صحابه لکه ستوري داسې دي چې په هر یو قسم اقتدا وکړه تاسې لاره پیدا کړه د حق. دا روایت ترمذی کې 192 صفحه په دې زیړو چاپو کې چې کوم دي 192 صفحه کې د ارګ بازار کندهار څخه کوم چاپ ده په دې کې 192 صفحه کې او ابواب دعوات کې دي. ابواب دعوات کې فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده. څوک به چې بالغ سو لوی به د اولاد نه بیا به څه کول؟ هغه ته به ورښودل دا کلمات. ومن لم يبلغ منهم او څوک چې بالغ بنو دي دینه كتبها في سق په یو کاغذ کې به ولیکه دا کلمات. ثم علقها في عنقه بیا به په غاړه کې وراچو. او حدیث قابل استدلال ده هذا حدیث حسن غریب، حدیث حسن غریب ده. نو قابل استدلال ده ابي داود هم دا روایت نقل کړی ده. اوس دلته په غاړه کې وراچول د تعویض د دغه صحابي مبارک له عمل نه دا ثابت سو. وړو ته به په غاړه کې وراچو. علما فرمای چې عجم دا کلویان دیم په حکم دی وړو کې دي، ځکه دی هغه الفاظ دی او کلمات نه په معنا پوهیږي او نه الفاظ اکثر اوقات کې ویلی شي. وی دی وجنه کلویان دي کنر دي کې خځې د ټولو ته د کدي عربو دی وړو په غاړه کې چې اچول کېده، نو د عجم دی غټو دی وړو ټول یو شی دي، نو هغه ته لیکل کېږي په تعویض به قات کېږي بیا به په غاړه کې ورچول کېږي. دا د ترمذی او د ابو داود د دواړو روایت ده. نو قدام ده که تعویض ده دواړه د شریعت نه ثابت. یو روایت کې یو صحابي مبارک بیبي یو يهودي ته ورغلی وه، يهودي ته ورغلی وه څه تعویض یو دم چې ورته کړی و. بیا دا صحابي مبارک چې کله راغی چې ویل د وای دا څه دي؟ وای پلاني يهودي ته زه ورغلی وم، دا دم یې ورنه وشکاوه چې ان شاء الله چې ابن مسعود ده، خو به هر حال صحابه کرام ټول عدول دي او روایت هم صحیح روایت ده. دا وشکاوه خپل نوم ورته اخلي چې د ده آل د شرک نه پاک د شرک ته ضرورت نه لري. خو هلته چا ته ورغلی وه؟ بیبي یهودي ته ورغلی وه. نو یهودین خو هغه چې دي یهود څه وایي؟ عزیر ابن الله نعوذ بالله، هغه په شرک باندې قائل دی، خپل کتابیت یې پرېښی ده. نو یهودي ته چې ورغلی حتما هلته غلط الفاظ ورته لیکي. دا موږ تاسې وایي د مسلم د روایت نه ثابته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده، خو هغه منع د داسې دمونو تعویضون نه ده چې هغه په شرکي الفاظو باندې وي، په شیطاني نومونو باندې وي، فرعون و حامان و شداد دا پکې راخلي یا غلط الفاظ پکې وي. هغه قسم کې بیا منع راغلی په شریعت کې. او کوم صورت کې چې بیا شیطانی الفاظ نه وي پکې، غلط الفاظ نه وي، غیر شرعي الفاظ نه وي، بیا کې به اثبات راغلی. روایت مسلم موږ تاسو په دلیل کې ویلې چې د دواړه قسمه روایت تطبیق وکړو چې کوم ځای کې منع راغلی کوم صورت ده او کوم ځای کې جواز راغلی او کوم صورت ده.